دا نن کوم ریلې دی دا د پاک فوج په حمایت کې دی چې هغوی کوم جهازونه راغورځولي د هندوستان ټول د کورم ایجنسی قیادت روان دی او په دې شا پسې مشران او کشران ټول د کورم ایجنسی روان دي دا مو پاکستان سره او افواج پاکستان سره او کشمیر سره د یکجهتي دپاره مو دا ریلی کړې دی او انشاءالله که نور هندوستان په خپل ځای ونه درېدو نو هغه ته به انشاءالله داسې جواب میلاویږي لکه بیګا ورته جواب میلاو شو هندوستان 1948 کې د کومه حمله وکړه هغې کې ورته شکست میلاو شو په 1965 کې چې کومه حمله یې وکړه هغې کې ورته اربعتناک شکست میلاو شو همداسې مته نورو جنګونو کې دې ته شکست میلاو شوی دی خو دا د هندو د لومړي ځوای دی لومړي ځوای دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د کورم نیوز ډیره شکریا ده کوم دا نن کوم ریلې دی دا د پاک فوج په حمایت کې دی چې هغوی کوم جهازونه راغورځولي د هندوستان موږ په دې باندې ډېر خوشحال یو او قبایل مکمل شانه بشانه ولاړ دي پاک فوج سره دوی په 1965 کې د پاکستان حدود غله پرزي کړې وه د شپې او بله ورځ یې بیا وکړله خو فوج ډېر سخت جواب یې کړی دی دا قبایل نن په دغه خوشحالۍ کې راوتلي دي که فوج ته چېرته د قبایلو ضرورت شولو انشاءالله فوج سره به شانه بشانه جنګېږو مو په مهرباني انشاءالله تاسو ولیدلو چې قوم ټول متفقه طور باندې راوتلی دی نن د انډیا د مودې خلاف مخکې هم کړي دي مودې ته مو وارننګ ورکړی و خو چونکې هغه خپله دهشتګردي وښیله اوس دوی ته پاته ولګېدله چې دوی ته مو توړ جواب میلاو شولو انشاءالله د مو افواج پاکستان یو مثالي فوج دی دا به انداسې چې دا دهشتګردي کوي مو به دو ته مو توړ جواب ورکوو مو مودې ته دا یایو چې په ځای ودرېږه که ونه درېدلې انشاءالله مو به انډیا کې چیز کړو. یو دا خبره کوم چې د کومه جذبه د کم خلک ما نن ولیدل په د ریلي کې که هغه مشر دی که هغه کشر دی د دوی چې کومه جذبه شو کړه ما ته ښکاري چې عوام مخکې دي او زموږ فوج به ورسره په شا ولاړي. تاسو ټول په جوزبې سره لاسونه اوچت کړو چې تاسو بچا جهاد عوام د لوړ کورم د کورم ایجنسی السلام علیکم. دا نن ورځ نه دی همدا کلونه موږ په دې باندې لګیا یو دا هغه مطلب دی چې هندوستان په هر وخت باندې په باونډري لاین باندې مهمجي کوي کله یو څه فتنه جوړه کړي کله بل څه فتنه جوړه کړي دا غیور عوام دا قبلي عوام دا 1958 کې